امام ابن سیرین رحمت الله علیه خواته یو کس راغی حضور بیګم یو خوب ولیدو. څه خوب؟ وایي بیګم یو خوب ولیدو، زه ځنګل کې منډې وامه، ما پسې یو ازمری منډې وهي، په دې کې ما یو غار وکتلو، مخې ته مې غار راغی، چې غار ته مې ورکتل تور غټ مار اشتها پکې پرته وه، لار هم نشته دی. قربان یوه ونه مې ولیده، هغې یوه څانګه را ځوړند وه، ما ور ټوپ کړل، هغه څانګه مې ونیوله. په دې کې ما نظر پرېوتو د ګبین په چتې باندې، تیار خوږ ګبین، ښایسته سپین ګبین. بس زه په دې کې مشغول شوم، خو بل آفت راغی جي، دوه منګکانو په شکل کې دوه حیوانات راغه او په دې څانګې باندې شروع شول، دا څانګه یې خوړله. خو زه په دې ګبین کې مشغول وم، ښکته ازمری هم ولاړو، امار هم په قبر کې و، په غار کې و. بس ما ته سوچ رانغی او زه په دې ګبین کې مشغول وم چې هغه څانګه دوی را کټ کړه، یو تور و یو سپین و، منګکانو په شکل زناورو، زما هغه څانګه یې کټ کړه او زه اول د دې زمري خولې ته راغم او بیا د مار خولې ته ورغم. د دې خوب تعبیر راکا، وایي دا خوب چې دی دا یې ستا زندګي ده، دا چې دا کمې تا ځنګل کې منډې وهلې، دا ځنګل دنیا دی، دنیا کې ته منډې وهې. دا کمه چې تا ونه ونیوله، دا یې د ستا دا سا چې په وجود کې ځي راځي، دا یې ستا ونه ده. او بیا چې تا هغه څانګې نیوللو نه بعد، څانګې نه نیوللو نه مخکې تا پسې کم یو زمري منډې وهلې، دا د ستا مرګ دی، تا پسې منډې وهي. او ورته فرمایي دا کم غار چې دا یې ستا قبر دی، او دا کم مار چې دا یې ستا تور عمل دی. دا کمه چې تا څانګه نیولې وه او ګبین دې خوړلو، دا یې د ستا دنیا لذات خواهشات، او کم دا تور او سپین منګکان چې و، دا د ستا ورځ او شپه وه چې ستا زندګي دا ونه یې کټ کوله، دا څانګه یې کټ کوله، او زه په دنیا خواهشاتو کې ډوب وې، دنیا کې مړ وې، تر دې پورې چې هغه څانګه کټ شوه او ته د مرګ په خوله کې راغې، هغې نه بعد قبر ته لاړې. دا یې زما او د ستا ریل لایف دی. ګورې چې مونږ داسې تېرېږي، خو که مونږ لږ غور او فکر وکړو نو ما عزتمندو قدرمندو، الله فرمایي هو الذي جعل الليل والنهار خلفه، هغه ذات چې شپه او ورځې پیدا کړه یو تر بل اوړېدونکي راوړېدونکي، تلګ او راتګ. فرمایي څه دپاره؟ لمن اراد ان یذکره، لپاره د دې چې څوک نصیحت حاصل کړي، او اراده شکوره، یا لپاره د دې چې رب شکر ګزار بنده پکې وګرځېږي، رب شکر گزار بنده پکې وګرځېږي. یو بزرگ رحمت الله تعالی علیه یوه ورځ یوه پاڼه راواخیسته، د ژوند حساب کوي، وایي ما 45 سال عمر دی، 45 کې 15 کاله د بلوغ لرې که 10 کاله، په ورځ کې 300 په کال کې 365 ورځې وي چې ما نه په ورځ کې 2 ګناه شوي وي، نو 365 ته ضرب ورکه په 2 باندې دا راځي 910، نو ما نه په یو کال کې 910 ګناهونه شوي دي. ما 30 سال عمر دی، په 30 سال کې خو ما نه بیا په زرګونو ګناهونه شوي دي. مسله خولې نه چغه ووته را پرېوتو، په دې ځي باندې له دنیا نه پرده وکړه. انسان الله فرمایي دا ورځ او شپه مې دې پاره نه دي ګرځولي چې تا باندې به نوی کال راځي، بیا به ته خوشحالیانې مناو کوې، ته به نافرماني کوې، ته به زما حدودو نه تېرېږې، ته به زما احکام پامال کوې. نه 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 نه، هېڅ کله په دې باندې دوکه نه شئ.